لوستلو ته تیار واوسو. وروڼو زموږ پرلط چې له لس میاشتو جاري وو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې، په سینټ کې، په صوبایي اسمبلۍ کې، په ټول ملک کې او ټولې نړۍ ته زموږ غږ د پارټۍ محترم چیرمن محمود خان ته رسولی دی او دغه رنګه مولانا فضل الرحمن صاحب رسولی دی. همدغه رنګه زموږ غږ بیا زموږ اتحادان چې دي، که دا پي ټي آی ده او که دا ورسره زموږ نور اتحادي پاچیانې دي، دوی زموږ غږ ټول جهان ته د پارلمنټ له لارې رسولی دی او بهترینه ترجماني یې کړې ده. لیکن وروڼو خبره په کوم ځای کې بنده ده، خبره څنګه بنده ده؟ وروڼو نن موږ ولاړ یو، پرلط کښېنستی، پرلط شکنځا شروع کړې. موږ درانه یو او درانه به غږېږو. سپکه غږا د سپکو خلکو کار وي. موږ سوداګر نه یو، سمبیار وایي. حسابګر تېکرغاړي حسابګر یو، خامخا یې ټول چاپرې کړو. زموږ حساب دی، په صوبه کې مې حساب دی، په دې ملک کې مې حساب دی. وروڼو که پاکستان غواړي دا دربند به خلاص شي، دا بل به خلاص شي، دولس سره دربنده به خلاص شي. جوړ که قسم واخه ټکس او ما په ټول ملک کې ازاد یم. لکه زه په دې ملک کې، که دا ملک دی بیا به زما بچیو ته خل نه درېږي، که دا ملک دی بیا به دلته جمهوري اصولونه منل کېږي. زه له چا ګیله وکړم؟ سم دې وار وي، جهان دې هم وار وي، پاکستان دې هم وار وي. په سره غربه په دې صوبه کې، په دې ملک کې د قومي اسمبلۍ، د صوبایي اسمبلۍ سیټان حلقې په ارباو روپۍ خرڅ شوې. زه ستا د ارباو روپۍ نماینده درته فریاد وکړم، وایي زه خپل کور لره چې چېرې راځئ وایي نازوه زموږ نمایندګان نه دي، دا د درواغو اسمبلۍ دي، دا بېماني ده. د دې درواغو په اسمبلیو پاکستان نه چلېږي. پاکستان نن په ډېر نازک موړ ولاړ دی. مسؤول او ذمهوار یې نن هم سترګې پټوي، سترګې به نه پټوي. ډېر ترخه حقیقتونه دي، دا به تسلیموې. زموږ جایدادونه به نه خرڅوې. غله ونیسه، رشوتخواره ونیسه، بېمانه ونیسه، هغه ونیسه چې دا زموږ په صوبه کې دوه اویا اربه روپۍ واخیستې، د سیټانو لیلام یې وکړ. 1500 ووټه یې نه دي اخیستي، د اسمبلۍ ممبران دي په فارم 40 کې. وروڼو دا څه صورتحال دی؟ بیا وروڼو زموږ وطن ته خلک جنګ راوړي، جنګ جوړوي، تقسیم جوړوي.